نو په مدینه منوره کې یو درې ډلې د یهودیانو اوسېدې، یو ته بنو نذیر وي او بل ته بنو قریظه وي او بل ته بنو قینقاع. دا د یهودیانو یو درې ډلې وي. د دې نه علاوه پکې یو دوه قبیلې نورې هم اوسېدې، هغې ته اوس او حضرج وي، د دوی هم کافي تعدادو. نو د دې یهودو چې به د اوس او حضرت سره جګړه راله، نو بیا به ورته وی چې عن قریب د آخر زمانې پیغمبر به دنیا ته تشریف راوړي او زمونږ په کتابونو کې د هغه دا نښې راغلي دي، د هغه به دا نومي، د پلار به دا نومي، د مور به دا نومي، په مکه کې به پیدا کیږي، دلته به هجرت کوي. بالکل د رسول الله مبارک د وجود هغه نقشم په خوانو کتابونو کې بیان شوی وه. نو په هغې پیغمبر باندې به موږ ایمان راوړو، اوس او حضرت ته وی تاسو به موږ ختمو. خلق خو به راتلل مکې مکرمې ته عمرې له، نو د مدینې منورې د اوس او د حضرت څه کسان راغلي وو. نو مینا کې یو غونډۍ وه، هغې غونډۍ په خوا کې چې رسول الله مبارک ولیده او پاک پیغمبر مبارک د ایمان دعوت ورکړ، نو هغوی هغه نښې نښانې چې د یهودو نه اورېدلې وې رسول الله مبارک کې ټولې پیدا کړې، سمدستي مسلمانان شو. چې هسې نه دا یهود په موږ اسلام کې مخکې نشي، بل کال له نور راوستل هغه مسلمانان شو، بل کال له نور رالل هغه مسلمانان شو. بیعت عقبه اوله ثانیه ثالثه.